وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ دا حکایت د حال د یو طائفه د نصرانیانو دا کوي الله تعالی چې هغه ګوښه‌نشینیانو او هغو چې څه وخت قرآن واورېدل نو په هغو باندې وجد راغی یو کیفیت یو وجد راغی نو الله تعالی د هغې حالات بیانوي وفد د نجاشي و نجاشي بادشاه یو وفد راولېږه د حبشو نه نبی علیہ السلام خواله راغله نبی علیہ السلام هغو ته سورت یاسین شروع کړو سورت یاسین یې ورته وی نو فبکوا هغو ټولو په ژړا شو و اسلمو ټول اسلام راوړو چې قرآن یې واورېده او وقالوا ما اشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام هغه وی چې دا خو هوبهو هغه مشابه دی د هغې سره چې په عیسی علیه السلام به کوم کتاب نازلېده چې انجیل دی نو هغوی ایمان راوړه په دغه وخت کې او ډېر زړونه یې نرم شو او الله نه یره پیدا شوله د قرآن عظیم آیاتونه د سورت یاسین یې واورېدل نو د الله د یرې د وجې نه هغو دا جړا وکړله او هغه ووایي چې دا موږ باندې خو دا وخت هسې ضایع شه دا پیغمبر دا کتاب دا حق دی دا پیغمبر حق دی نو د دې وجې نه هغو بیا ووایي چې موږ ایمان راوړو او ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین پوهېږې پې که نه دا نو د دې وجې نه د قرآن عظیم ډېر لوی تاثیرات دي بیا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتل نو په هغې کې خو بیا بل اثر دی دا د دغه ځای پورې بیانېږي دا څومره چې تلاوت وشو اولئک اصحاب الجحیم پورې دا واقعه د وفد د نجاشي دا د هغه بیانېږي چې دا داسې و چې دا ګوښه‌نشینان و هلته کوم په نصرانیت کې هم دا یعنې ډېر بزرګان نیکان خلق وو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ هر کله چې واورېده هغه چې نازلېده په رسول الله صلی الله علیه وسلم من القرآن د قرآن نه او دو واورېده د وفد سورت یاسین نو ترا تا به لیدل ای مخاطبه اعینهم چې سترګې د دو تفیض من الدمع هغه تویېدې دي وینو د اوښکو نه اوښکې ته تویېدې مما عرفو من الحق هغه چې دو پېژانده د حق نه دو ته پته ولګي چې دا حق کتاب دی دا حق پیغمبر دی دغه وخت دو او چغه کوي یقولون دوی ربنا ای خدایا آمنا صدقنا بنبیک و کتابک منگا ایمان را ستا پا پیغمبر ستا پا کتاب بانے فاکتبنا مع شاہدین یا اللہ تا ولی کا منگا دا گواہانونا شاہدین نا دا امت مراد دے چی دا شاہدین دی حاضر دی دا امت چی دا باسم گواہی پا نور امتونو کئی رتا دا ولی که چی منگا دو دی پا من گواہشی چی منگا ایمان راوڑو او وما لنا لا نؤمن بالله ادوی چې څه شوي دي موږ لره چې موږ به ایمان نه راوړو په الله تعالی باندې وما جاءنا من الحق او هغه څه چې راغلي موږ ته د حق نه جا قرآن دی لا مانع موږ دپاره مانع نشته من الایمان د ایمان اوس ونطمع امنګ دا تمام لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل بکې موږ لازم موږ مال قوم الصالحین سره د قوم مؤمنانو نه صالحین مؤمنان الجنت جنت ته زموږ دا ایمان دی چې هغه موږ جنت داخلي الله تعالی فاصابهم الله بما قالوا ورسید ته ثواب دا هغه څه چې دوی کومه وینا وکړه چې موږ تمه لرو چې الله به موږ داخل کړي د قوم صالحین نه قالو
چې کوم وینا وکړه هغه الله قبول کړه. جنات دو به داخلېږي جنتون ته تجري من تحت الانهار چې بهږي به لاندې ونو د هغې نه ولې خالدین فیها دو به همیشه په دې کې وي. وذلک جزاء المحسنین دا جزا د نیکانو ده بالایمان چې محسنین بالایمان وي ایمان سره ولیکئ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه خلک چې هغه دا تخفیف دی هغه مخکې بشارت او دا تخفیف دی. کم خلک چې هغه کفر کوي او تکذیب کوي د آیاتونو زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دي بس دو به جهنم ته سیده ځي. دا حکم پنځلسم حکم دی یا ایها الذین آمنوا ممانعت د رهبانیت نه په اسلام کې رهبانیت نشته. ګوشه نشیني چې په ګوټ کې کښېنه لته په لته کښېنئ وایي ټیک ده چې عبادت به هم کوي لیکن ورسره د دنیا نفقه دا به هم ګټي خپل ځان له اولاد له او حلال شی به ګوري حرام نه به ځان بچ کوي. په ګوټ کې چې کښېناستې نو څوک به دله حرام شی راړي غلا به یې کړي بار چا په زیاتي به یو شی زیاتي د چا نه اخیستي ظلم به یې کړي نو هغه به ته خوري تیاره که نه او چې ته په خپلو لاسو ګټې نو حلاله ده پوه نه شوې مطلب نو د دې وجې نه ګوشهنشیني رهبانیت په اسلام کې دا منع دی دا نشته. دا پنځلسم حکم دا مؤمنونه پورې هغه مؤمنین دا آیات یو آیات دوه ای مؤمنانو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ٹھیک ہے نا دا د صورت یعنی هغه دغه چې تاسو یعنی حرام او ځان بچ کړئ او حلال شی خورئ نو دا څه راغی دا هغه دویمه حصه شوه که نه د نفي د شرک فعلي شوه پوهېږئ که نه او دویمه یعنی دا دویمه حصه شروع شوه ښه پوه نه شوئ مطلب باندې دې ځای پورې د دویمه حصه ده جز شروع شو پوهېږئ که نه چې هغه نفي د شرک فعلي ده هغه بیانوي هغه اعاده وشوه اوس بیا دوباره کوي او د دې وجې نه دې کې ما تاسو ته ابتدا کې ویلي وو دې کې تحریمات غیر الله بیانېږي او تحریمات او تحریمات د غیر الله او نذور د غیر الله پوهېږئ به که نه او دغه رنګې تحریمات الله چې الله کوم حرام کړي هغه هم بیان شو هغه مخکې بیان شو که او انما حرم علیکم المیت او نو دا اوس دا څه دي دا یعنی هغه دي چې الله تعالی حلال کړي دي حلال شی تاسو خورئ. ای مؤمنانو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم تاسو مه حراموئ پاک هغه څیزونه چې الله تعالی په تاسو باندې حلال شرک فعلي دي ته ویلی شي پوهېږئ به که نه یعنی دا کارونه مه کوئ چې حلال شی ته حرام لکه اوښ به هغه به دو بحیره یا صاحبه نوم به یې وله کېښوده که نه او هغه به بیا د هغې غوښه به یې نه خوړه د هغې به یې پی نه څکل په هغې به یې سورلي نه کوله ولې وی دا د بوت په نوم باندې دی نو دا حلال شی حرامول نه دي حلال شی حرامول دي که نه دې ته شرک فعلي ویلی شي افعال داسې کې یو شرک فی العقیدت دی یو شرک فعلي دی پوهېږئ به که نه نو دا شرک فعلي دي. لا تحرموا مه حراموئ طیبات هغه چې حلال کړي الله تعالی تاسو ته ولا تعتدوا او دغه رنګې تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ ولا تعتدوا د حد نه تجاوز مه کوئ چې هغه معبودان باطله په نوم باندې تاسو حلال څیزونه حراموئ پوهېږئ به نه ان الله لا يحب المعتدین الله نه خوښوي د حد نه تجاوز کوونکي خلق نو دا مه کوئ دا کار
وکلو خړای مما غسر رزقکم الله چې رزق ګرځول تاسو الله تعالی چې کوم الله احل الله دین او هغه خړای او الله چې کوم حلال کړی نو هغه مبدان حرام وي وکلو خړای مما غسر رزقکم الله چې تاسو رزق درکول دی الله تعالی حلالا طیبا حلال پاک مال خورئ واتقوا الله ويرجى الله هغه الله انتم به مؤمنون چې تاسو باغ ایمان راوړی دا کنه ویریږئ دا اوس لا یؤاخذکم الله باللغو دا حکم شانزدهم شپاړسم حکم دی دا شیخ سیوی چې متعلق به قسم دا هم یو حکم دی چې ته قسم وخورې نو هغې به کفاره ورکړې دا خدای الله په نوم باندې چې ته قسم وخورې دا ښه کار نه دی که نو دی کې دا شپاړسم قسم دا قسم تشکرونه پورې الله کوم تشکرونه دغه پورې دا بیان دی پوهېږې پې که نه څومکې تحریم د حلالو دا یو قسم قسم دی د دې قسم دی سره دی چې دا مناسبت دی چې مخکې دو خو تحریم د حلالو کو چې الله وایي چې کلو طیبات ما حل الله لکم نو د دې وجې نه اوس چې تا حلال شی په ځان حرام کړو دا قسم تا وخوړو اوس به د دې قسم کفاره ورکوي نو الله تعالی ذکر دا حکم یې دلته کې ذکر کړی پوهېږئ پې که نه لا یؤاخذکم الله باللغو تاسو دې کتابونو کې فقه ویلي چې درې قسمه قسم دی یو لغو دی یو مناقض دی یو غموس دی پوهېږئ پې که نه نو یمین لغو دا کابلان چوخې ولا دا کار دا شی دی ولا دا هر یو قسم دا قسم لغو دی پوهېږئ پې که نه او بل دغه چې دی دا یمین مناقض دی نو هغې باندې کفاره ده پوهېږئ پې که نه چې ته قسم خپل یو څیز پورې معلق کې که دا کار ما وکړو نو به داسې قسم وخورې پوهېږئ پې که نه ایو یمین غموس هغه په ماضي تېره شوې زمانه باندې هغه کار شوي نو باید قسم وخوري نو د هغې دپاره نه کفاره شته او سخت ګناهګار دی یمین دا ګناه کبیره دی دا پوهېږئ پې که نه چې دې قسم خوري قسم به نه خوري نو دغه بیان کې الله تعالی دا لعلکم تشکرون پوری نه نیسي تاسو را الله تعالی باللغو په لغو قسم سره او فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې چې تاسو قسمونه خورئ نو په دې باندې تاسو باندې څه نشته ولکن یؤاخذکم نیسي تاسو بما عقدتم الایمان یمین منعقد دی ته ویل شي چې تاسو مضبوط قسم وخور عقدتم الایمان مضبوط او متړ ایمان دا قسم نو دا فکفارته د کفاره به څه د یمین منعقد اطعام عشرة مساکین طعام د لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون درمیانه خوراک هغه چې تاسو خورئ داسې به هم نه ورکوي چې هغه او یعنې څه وي اتیکې او چرګان وي او داسې به هم نه ورکوي چې بلکل اوچه ورته کېږي دی پوهېږئ پې که نه بلکې چې عامه کوم خوراکه کوئ هغه خوراکه وله ورکوي بس لسو مسکینانو ته چې هغه یعنې د هغې نه زما کېږي چې یو مد جوړېږي دی نه پوهېږئ که نه او کسوتهم اکدانې جامې والا ورکوي لسو مسکینانو ته او کدانې تحریر رقبتن دا خو بیا ټول نه ګران شي پوهېږئ پې که نه ازادول لمرئي دا خو بیا نور هم ګران شي نو بهرحال چې کوم کولی شي وکړه بس په دې کې خو قسم دا به ته دا کوي دا کفاره به یې خامخا ورکوي او نو دغه شو تحریر د رقبې هغه رقبه چې هغه مؤمنه وي د کفاره قتل کې یا کفاره زهار کې هلته کې مؤمنه قید د مؤمنې لګول دی ورسره دا به مؤمنه وي فمن لم یجد سو چا چې بیا نه مو د واحدا ما ذکره
دا مخکې چې عشر مساکینو ته نشي ورکولی طعام جامې نشي ورکولی تحریر د رقبې نشي کولی فصیام ثلاثة ایام پوهېږې که نه بیا 3 ورځې روجي دي کفاره نو دا خدا دې کې ګوره دا شی دی چې دې کې شرط تتابع نه ده پوهېږې که نه لکه هغه نور کې تتابع پیدا پیواله شرط دی دې کې یو نه نه یوازې بل ذالک المذکور دا مذکور چې ذکر شو کفارة ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو ده اذا حلفتم کله چې تاسو قسم وخورئ وحنستم دا قید سره وروي قسم وخورئ بیا حانس شو یاره هسې نه چې قسم دې وخوړه بس کفاره ورکه دا څه کفاره څوک نه ورکوي پوهېږې که ځان به حالس کې لکه ته وایې چې زه به د پلار سره خبرې ونه کوم استاد سره به خبرې ونه کوم نو دا خو ښه کار نه دی دې کې به ځان حانسئ که نه نو اول به هغه سره خبرې وکړو نو بیا به اذا حنستم وحنستم ځان حانس کې پې واحفظوا ایمانکم او تاسو حفاظت وکړئ د خپل قسمونو یعنی مطلب دا دی چې دا یعنی د دې ډېر خیال وساتئ تاکید کې الله تعالی او نو د دې دا به خامخا یعنی ځان به چې اوس پر یو حرام ناجایز چیز باندې تا قسم وخورو نو ځان به خامخا حانسئ نو چې ځان د حانس کړو نو بیا به هغې قسم به خیال ساتئ کذلک یبین الله لکم آیاته دارنګې بیانوي الله تعالی خپل آیتونه لعلکم تشکرون علی ذلک چې تاسو شکریا په دې ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر دا حکم ولسم حفظهم تحریم خمر و قمار حرمت شیطه وی چې د شراب او د جواری دا دواړه حرام دي ابتدا د اسلام کې خو خمر شراب چې نه جایز خو چې دا اول لګه یعنی مخکې آیات کې ذکر شوی تیر شوی چې یو طرف په شراب اسکلو کې یعنی دا فایده ده ازو جهتینو کې ذکر شو که نه چې فایده دا چې دا بدن د صحت ورکوي زړه خوشحالي کې پدې او دا چې حرام دی نو چې دا سکر راولي نو دا پکې نقصان دی و دې کې الله تعالی په دې آیات کې بالکل اباحه کړ د دې نه وروسته بیا شراب بالکل هغه حرام شو بیا د دې آیات ته نزول نه بعد دا هغه محسنین پورې دا واسطه یحب المحسنین رکوع پورې دا د شراب او د جواری یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یقینا شراب هغه شراب او خمر هغه ته ویل شي المسکر الذي یخامر العقل هغه شراب چې هغه نشه راولي په عقل کې هغه ته ویل شي میسر قمار جواری ته ویل شي انصاب انصاب چې دا اصنام دي اصنام بوتان مخکې مونږ ویلو پرونو کله والازلام او بل دغه رنګې هغه غشي قداح چا تقسیم په هغې باندې څه کېدو د اشیاو به کېدو لکه ما تاسو ته چې وخ به حلال که په لسو کسانو او هغې له به ازلام جوړ کړي په یو باندې به یوه حصه لیکله بل باندې به لس حصې لیکلې بل باندې 15 حصه ځنه پکې خالي وو نو دغه لسو کسانو به پیسې پوره راغونډه کې وخ به یې واغست بیا به یو خسنه اخیستې چا به ډېره حصه وي هلکه دا قسمتي دی دا اوس ورته هم دا بعضې کې لاټري دي ته وایي چې دا حرامه ده جواري ده او دغه رنګې چا به خالي راوخو چا به پکې زیاتې حصې چا به پکې کمې حصې نو دا په دې طریقې دا حرام دی دا شیخن دی نو دا ټول چې دي که خمر دی که میسر دی که انصاب دی که ازلام دی رجسون دا خبیث شی دی مستقذر دی ګنده دی من عمل شیطان دا عمل د شیطان دی ځکه الذي یزینه شیطان دو ته ښایسته کړی دی
دا په حجرو بعضې حجرو لارو کې دا ناست دي که نه او ټول ورځ هغه جواري کوي دا الله تعالی دوی ته ښایسته کړي که نه وایي هلکه ولې دا که مړه وخت پاس کوو پې وخت پې پاس کوي نو فاجتنبوه تاسو د دې نه الله امر کوي نو تاسو ځان بچ کړئ د رجس نه دا رجس دی دا اشیاء مذکوره نو فاجتنبوه تاسو د دې نه ځان بچ کړئ الله تفعلوا دا مه کوئ لعلکم تفلحون چې په تاسو ته فلاح حاصل شي نجات حاصل شي تاسو ته شیطان چې تاسو ته خسته کړي نو انما یرید شیطان یوقع بینکم العداوه شیطان اراده لري چې واقع کې بینکم مابین تاسو کې العداوه دشمنی والبغضاء بغض فی الخمر والمیسر په شراب او په جواری کې دا جواری والا دا شراب او دا نشه والا ټول داسې دي دوی یو بل سره بغض کله به داسې وي چې یو بل بس راپاسېږي او مشتي ګریواني وشي یو به ستا ښځه بل ستا لور دا کنجر به کېږي پروا به یې نه دا به مخکې داسې به په یو نیم ځای کې داسې به کېده نو چې څوک به په هغه لارې تېرېده چا مخې ته به راغله نو داسې به کنځلې به کول ځان سره دا وفد به داسې روان به ویصدکم عن ذکر الله بل دا چې دی کې یو خدا چې واقع کوي شیطان ستاسو مابین کې بغض او عداوت او بل ویصدکم دا اشتغال په دې دواړو باندې دا منع کوي تاسو عن ذکر الله د ذکر د الله نه وعن الصلاة لمانځه مز خو هغو پېژنې نه بیا فهل انتم منتهون دا اوس دلته د دې باوجود تاسو نه منع کېږئ عن اتیانهم د راتلو د دې نه یعنې انتهو منع شئ الله وایي چې منع شئ د دې نه پوهېږئ که نه او بل طرف ته واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت د الله د الله رسول کوي غیر الله نیازونه د غیر الله کارونه هغه پرېږدئ اطاعت د ذکر د الله کوي او دارنګې مونځونه کوي پوهېږئ که نه واحذروا او تاسو ځان بچ کړئ د معاصیونه واحذروا من المعاصي فإن تولیتم عن الطاعة که تاسو بیا هم دا کار پرې نه ښودو او اطاعت تاسو د الله د الله رسول ونه کړو تاسو اعراض وکړه د دې نه نو فاعلموا پوه شئ ګورئ چې انما علی رسولنا البلاغ المبین زمونږ په رسول باندې خو رسول څرګند دي یعنې اطلاع ده چې تاسو دا ښکار ښه نه دی دا مه کوئ او چې بیا هم تاسو کوئ نو بیا الله ته به سپارلی شئ تاسو دا اوس بشارت ورپسې لیس علی الذین آمنوا نشته ګناه په خلقو باندې چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي جناح څه ګناه په هغو څه ګناه نشته فیما طعموا په هغه څه چې هغو خوراکه کوي او مخکې کړې ده من الخمر والمیسر دا خو مخکې جایز که نه قبل التحریم نو بیا اوس پې ګناه نشته لیس علی الذین آمنوا چې دغه محرماتو نه دو اوس ابا وکړه نو نشته په دو باندې چې مؤمنان دي نیک اعمال کوي جناح څه ګناه فیما طعموا هغه چې دو خوراک کړی د دې نه اذا ما اتقوا په هغه وخت چې دو ځان بچ کړه د محرماتو نه اوس آینده دپاره چې کله حرام شو شراب و آمنوا ادو ایمان راوړه وعملوا الصالحات نیک عمل وکړو ثم اتقوا بیا دو خو یېرېدل الله نه و آمنوا تاکیدن الله تعالی وایي او ایمان راوړو علی التقوا ثم اتقوا بیا دو د الله نه یره وکړه و احسنوا عمله او دو یعنې نیک عملونو ده احسنو کې عمل ته اشاره ده پوهېږئ بیا آینده دپاره اعمال داسې کړي چې هغه بهتر وي نو والله یحب المحسنین بیا الله تعالی دوست کوي محسنین نیکان خلق چې دا صفات پکې پیدا شي نو هغو سره الله دوستي ورسره پیدا شي پوهېږئ نو د دې وجې نه
بیا یې معنا دا شو چې دوشي پیدا شو چې انه یصیبهم الله به دوی ته ثواب ورکوي پوهېږې که یا ایها الذین آمنو دا حکم اتیشتم هشتهم متعلق بشکار در حالت احرام چې ښکار کې محرم په حالت احرام کې نو د دې څه حکم دی پوهېږې پې که نه لا تفلحون پورې دی مخکې خو مونږ ویلو که نه چې په حالت احرام کې څه دی ښکار منع دی که نه په ابتدا د صورت کې غیر صید محله پوهېږې پې که نه هغلته کې ویلو مونږ که نه نو ښکار په حالت احرام کې دا منع دی نو د دې وایي لا تفلحون پورې دا مسله تفلحون رکو پورې لعلکم تفلحون دغه ځای پورې دا د دې ښکار یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا یبلونکم الله بشیء من الصید امتحان بکئی آزمائش بکئی لا یختبرنکم لا یبلونکم لا یختبرنکم امتحان بکئی پتا سبحانه اللہ تعالی بشین په یو شي سره برسله لکم چې هغه به لیږي تاسو ته من الصید د ښکار نه تاسو ته به ښکار را لیږي ولې دوه دا ښکار چې منع شي په حالت احرام کې نو خیمو کې به دننه دا مرغۍ دا ښکار به دننه پکې دننه آزاد ګرځېده نو دا الله تعالی په تاسو باندې څه کوي امتحان کوي چې تاسو یې نیسئ که نه یې نیسئ پوهېږم که لکه اصحاب صبر چې که نه ما نو هغه به اوبو سر لراله اسان به شو ته دا امتحان وي که نه نو د دې وجې نه تنالو ایدیکم چې رسي به دې ښکار ته ستاسو لاسونه دننه به یې څه به په لاس نیسئ ورما حکم بعضې به په چې کبار لوی لوی وي نو هغه به په نیزو باندې ولئ رمح نیزې ته شي لیعلم الله من یخافه بالغیب چې معلوم کی او ظاهر کی الله تعالی په علم ظهور سره من هغه څوک یخافه چې یریږي د الله نه بالغیب په غیب باندې دا الله تعالی دو باندې ازمایش کې چې دو دا کار کوي که نه کوي خدای منع کړي دي ته نه نو فمانۍ ته دا بعد ذلک چا چې زیاتی وکړو رسو د دې نه فله عذاب علیم دو دې پر عذاب درناک دی ځکه چې دو د الله د حکم نه څه وکړو خلاف وکړو اچھا جی دغه رنګې یا ایها الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم په حالت احرام کې اے مومنانو مقتل کوئ ښکار موله ښکار وانتم حرم وانتم محرمون الحج او عمرته چې تاسو نیت ته حج د عمرې کړی وي یا د عمرې نو اوس چې کله یې وکړي دا عمل ښکار وکړي الله خو منع کړ ومن قتله چې چا چې قتل کې د ښکار لره منکم د تاسو نه متعمدا قصدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو د دې لپاره بدله ده په مثل د هغې باندې چې د قتل کړی د چارپایانو نه نعم چارپایان چې کوم یې قتل کړی دی نو د هغې په مناسب به دی ورکوي یحکم به ذوی عدل منکم چې هغې باندې به فیصله کوي تجویز کوي به هغه دوه عادلان د تاسو نه عادلان به پې چې هغه پوهېږي په دې خبره باندې چې دا د دې مناسب دی دا د دې مناسب دی نو ذوی عدل به د تاسو نه نو بیا به د هغې مناسب به تاسو څه کوئ هدین بالغ الکعبة چې تاسو به لیږونکي د هدیې چې هغه به رسېدونکي کعبې ته حرم زمین حرم ته به داخلېږي اله او نو چې زمین هغې ته ورسېدو
نو بس هلته کې به بیا ذبح شي او په مساکینو باندې به خیرات کړي او داسې به نه کړي چې دی کله روان کړي نو به دغلته کې دی ځان حلال کړي نه صبر به کوي اندازه ته به ګوري چې کله دی ورسي زمین حرام ته هلته کې ذبح به بیا حلال شي یا خدا را چې هدیه به لېږي او دویم او کفارة طعام مسکینا یا به کفاره ورکړي د خوراکي دی یو مسکین پوهېږئ به که نه هغه چې کم یعنې درمیانه خوراک مخکې چې قوت البلد پوهېږئ به که نه او هر مسکین له به یو مد په مقدار باندې هغه به خوراکه ورکوي او عدل ذالک یا په مثل د دې باندې طعام باندې ولا ورکه بل شي صیامن څه وخته روجې ونیسه نو ته به روجې بیا دا اخري دغه دی 3 روجې دي بیا لیذوق وبال امره چې ته وڅکې هغه وبال د سزا د امر ده دی چې تا دا ولې په حالت احرام کې طاقت څه کوو ښکار کوو پوهېږئ پې که نه پوهېږئ دا وبال دی که نه عذاب دی که نه عفا الله عما سلف لیکن معاف کړي دی الله تعالی هغه چې مخکې تېر شوي دي من قتل وغیره د ښکار چې مخکې تاسو کړی دی هغه عفو دی ومن عاد چا چې راتلل که علیه په دې باندې بیا دوباره بیا راتلل کوم فینتقم الله منه الله به بدله اخلي د دونه دوباره باندې ځکه چې من راغله نه یې راغله والله عزیز الله غالب دی علی امره په خپل امر کې الله غالب دی چې کوم امر وکړي هغه به کوي او که نه کوي نو ذو انتقام خاوند انتقام دی بدلې دی الله بیا بدله نه اخلي نو بهرحال الله سره خو نه شي کولی که نه پوهېږئ که نه نو الله بدله اخلي ام ممن عصاهو چې څوک د ده نافرماني کوي نو د دې وجې نه ته به یعنې څه کوې دا جرم چې دی وکړو ته به د دې کفاره ورکوې